شپو د هر یوې شپې عبادت د شب قدر د عبادت برابر دی. د هر یوې شپې عبادت د شب قدر د عبادت برابر دی. نو که یو مرد خدا چې کم دی هغه په دې 10 ورځو کې یو شپرون کې او د الله عبادتو کې، نو گویا کې چې د شب قدر د عبادت عمر ثواب حاصل کو. او شب قدر بارک راضی چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شپه د قدر چې کم دی دا د زرو میاشتو نه چې کم دی دا بهتر دی. وی لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د زرو میاشتو نه چې کم دی دا بهتر ده. یعنی د شب قدر د عبادت ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه چې کم دی زیات دی. او چې سړی دا یو شپه عبادتو کی د زرو میاشتو نه وی 3 کاله او 4 میاشتې دا جوړیږي. لکه چې یو سړی 3 کاله او 4 میاشتې عبادت کو او عزتمند 3 کاله او 4 میاشتې مسلسل عبادت دا څوک کولی شي؟ او نن سبا خو عمرونه هم کم دي. عمرونه مخکې به چې کم دی د مشرانو عمرونه د 80 او 90 او 100 کالو ته د 100 کالو نه به اوړېدل. او سو عزتمندو چې ډېر زیات عمر شي نو 80 او یا کال عمر ته نه رسیږي. او د 3 کال او 4 میاشتو د عبادت ثواب ملاویږي. نو دا څه کم ثواب دی؟ خدا خو په یو شپه باندې دومره که یو سړی 2 شپې چې کم دی رون کی او 2 شپې عبادتو کی، نو دا ورته 2 شپې د شب قدر د عبادت ثواب چې کم دی ملاویږي. یو شپه هم د شب قدر د عبادت ثواب شو، دا بل شپه هم د شب قدر د عبادت عمره ثواب شو. دغه شان ورپسې دا بل تر 9 شپې بلکې 10 شپې د اختر د دوانو اخترونو د شپې د عبادت ثواب هم ډیر زیات په احادیث مبارکو کې راغلي. نو په هر حال د یوې ورځې روزه نیول د یو کال د روزې نیولو برابر ده. او حدیث مبارک کې دا هم راځي چې د 9مې ورځې یعنی د عرفې د ورځې روزه نیول، د عرفې په ورځ چې څوک روزه ونیسي نو د یو تیر شوي کال او د یو راتلونکي کال د ګناهونو کفاره به چې کوم دی دا وګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما د الله پاک نه کلک امید دی دا چې څوک د عرفې د ورځې روزه ونیسي، د 9 تاریخ روزه ونیسي، نو د یو تیر شوي کال او د یو راتلونکي کال د ګناهونو کفاره به چې کوم دی دا وګرځيږي. څومره اجر او ثواب دی، دومره اجر او ثواب چې کوم دی دا مونږ حاصلولی شو. او دومره ګناهونو معافي چې کوم دی مونږ د الله پاک نه غوښتلی شو. کو وغواړو نو دومره ګناهونه زما ستا په دعا باندې الله پاک موته ته معاف کوي. نو عزتمندو دا د یوې روزې په نیولو سره د 2 کالو د ګناهونو چې کوم دی دا کفاره ګرځيږي. علماء کرام فرمایي چې د 2 کالو ګناهونه معاف کیږي، د ته خو صغیره ګناهونه ورته معاف کیږي. دا بیات ساته چې صغیره ګناهونه به د 2 کالو د یو تیر شوي کال د یو راتلونکي کال به ورته معاف کیږي. البته کبیره ګناهونه دا بغیر د توبې نه چې کوم دی دا نه معاف کیږي. نو د کبیره ګناهونو د معاف کېدو د لپاره به د الله پاک نه چې کوم دی معافي غواړو، توبه به وباسو او کلکه توبه به وباسو، نو بیا به راته هغه معاف کیږي.